أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سورة الأعراف 164 نمبر آیت. بدی آیات کی 64 نمبر آیت کی الله تعالی د بنی اسرائیل دوه مډالې ذکر کړې ده. هغه ډله چې کومه ډله دغه مبلغین او مجاهدین نه علاوه بل ډله و چې دی بخپل معنی جرمونه ګناهونه هم نه کول او دوی دغه خلکو د منی کول او هم قائل نه و چې را دې سره دومره مزاحمت کول، ډندان ته ورانول، جالونه کونډې تشلول، دای هم ټیک نه ګڼل. نو الله تعالی دا درې مډالې ذکر کوي کوم چې خاموش ډله و نه په خپل ورانی کوي نه چې په کار نه کار لارو دا ذکر کوي. په هغه وخت چې اول امتون ویډلې منهم ندوینا لما تعزون تصور نصيحتنا کوي قوما الله هغه قوم چې الله تعالی مهلكهم هلاکون کې د هغه لره دې ډلې ورته ویل چې ګوره چې کله انسان ته بار بار نصيحت کوي او هغه باندې هیڅ اثر نه کوي دا ولې دې خبري علامه ده چې الله تعالی دا قوم هلاک کوي پرې دینه. نو الله تعالی په خپل حجت تمامي د غینه بعدي هلاک کوي. نو دای د هلاکت دلیل نو غلي د کې نه پرې د هلاک شي او معذبهم یا عذاب ورکی دی لرا عذابا شدید عذاب سخت یا به دنیاوی سخت عذاب راځي مړه بنشي خودمره به و چړي چې مغله به ور نږدې او یا به د یخنه هلاک د دوه خبرې به کې خامخ کیږي. چونګه دا خلک هم دیندار او مذهبي خلکو د اسلامي تاریخ نه دا خبره معلومه کړي و چې کوم قومونو ته او کوم امتونو ته خلک نصیحت د پاره راغلي د وغه د آسماني احکام په تفصیل سره خودري او بیان کړي دي او د خلکو بیا مسترد کړي دي واقع ته اهتمام او دغه ته توجه نه ور کړي. نو اداره د خبري علامه ګرځیدلې د قوم بیا د یخنه هلاک شوی دی پاتې شوی نه دی. او څومره تاریخونه تاسو د انبیای کرام ګوري هم په دغه طریقه باندې قارون دی ورته ویل دغه مبلغین چې کوم دغه ورته ویل معذرة الى ربكم د واجب د عذر پیش کولو نه د واجب د عذر پیش کولو نه الی ربک فرت دې د لپاره موږ نصیحتونه کوم په پویګو چې خلک هم د قشنت کې دي خو یو وجدار چې معذرتا د لپاره د عذر پیش کولو الله د عذر پیش کوو چې الله پاک زمون د قضې پوری واسخ خپل خوارم پکړی ده او چې دوی خبره نه اوریدله دا زمون د وسینه. نو دې ځکه دا مسله هم معلومیږي چې کله ګناهونه کېدل خاموش کې ناستل دا جرم ګناه ده چې ته غلې ناست چې بس سبق کې پتا نه ملګو زمون کور دې سم لري دی او قبر یې ځان لري سبق کې نو د سینې چلیږي. الله تعالی و دې نیکانو نه دې بدن او فاسقانو ته پوس هم کې چې د خلکو د سره کوله او ته به د خبرو باندې خپو یې دې الله تعالی توفیق درکړي به دې پوي شوی ته د خلکو د رهنمایي د پاره څه کړی دي. نو چې کله تا خواري کړي نو ته خپل غوځر پیش کړي چې ما خپل خواري کړي او چې کله د خواري نه کړي الله تعالی بدر کې ملامت ثابت شي ولعلهم يتقون او دې د پاره دې پرهیزګاران شي. نو دغه مجاهدین دوه دلایل ویل چې په دې دلایل باندې موږ لګیایو. یو دا الله تعالی خپل وزر پیش کوو پر ځان پاکو چې یاره موږ خپل خواري کړو او دویم دا چې ټول دې خراب نه دي کې دې چې ځنې خلکو کې دې چې هغه توفیق په قسمت کې او سمې لارې دراشي خبره واوري کې دې چې ځنې پکې د سیمې نو بدقه تامه سره ځنې خلک به د سمېږي ټول خو نه سمېږي او بدقه تامه چې الله تعالی به معاف کوي موږ لګیایو خلکو ته نصیحتونه کوو دغه کار الله تعالی فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې دوی ير که هغه څه چې نصیحت وکړي دوی ته په هغه باندې دغه اسماني شرعي احکام یې ير کړ مطلب یعنی مکمل یې پرې خو نسو په معنی ترکو سره دی او دا په خودلو کې مبالغه ده چې سړی یو کار د سپری دي ته ير کړی دی. اگر خلک چا سره میلاو شي مخکې ملاقات ډېر وخت نه شي نو خلک وته زه د مکمل ير کړم نه وایي زما سره ملاقات دی پرې خیر ډېر وخت ونه دا یو ورته کې خلک د مبالغې د لپاره استعمالي چې کړي زما سره مې ملاقات بيخي ونه شي ډېر وخت ونه شي دغه نسو په معنا د پرې خودلو سره دی چې د خلکو بيخي پرې خودو هغه څه چې د ته په نصيحت کېدو ان جین الذين من خلاص به هغه کسان ينحون عن السوء چې منی کول به خلک د بدونه واخذنا الذين ظلموا من وني ولخا کسان چې ظالمانو بعذاب بئس فعذاب ناکار سره بما كانوا يفسقون بس د هغه جنا فرمانی کوله
فلما پس هر کله عاتو چې دوی سرکشي وکړله عاتو دا حد کراس کول تجاوز کول ته ویل کېږي چې په ګناهونو جرایمو کې حد وکړو او حدود کراس نو فلما عطوا هر کله چې سرکشي وکړله عما نهو د هغه سره دوی ته منې شوي وو عنه د هغې نه قلنا لهم موږ ویل دوی ته کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیل دا د عذاب بئیس وضاحت چې موږ ظالمان په ناکار عذاب باندې ونیول دا ناکار عذاب څنګه و نو هغې وضاحت په دې آیت کې وشوه چې بس داسې و چې کله دوی حد کراس کړو نو موږ دوی ته شادوګان جوړ کړو دا ناکار عذاب شو الله تعالی موږ ورته وویل چې تاسو شئ کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیل دغه شادوګان چې کوم دي د رز شادوګانو چې مسخ شوي شکل والا خلک حقیقت کې دوی عقلونو کار کاوه داسې پیدل چې موږ انسانانو الله تعالی را باندې عذاب راوست داسې پیدل دا خلک چې کوم دي په خپلو کورونو کې 3 ورځې پورې ژوند دي د هغې نه بعد ټول مړه شو دا یو په اسلام کې او بشریت کې دا عقیده یو مسلمه عقیده ده چې د کوم انسان شکل مسخ شي وران شي بدل شي نو دغه انسان بیا د دې نه بعد نسل نه کېږي اولاد یې کېږي نه ډېرېږي نه د مري تباه کېږي اگر چې د نبي علیه السلام په امت کې مسخه اجتماعي مسخه خاصه دا نه کېږي نبي علیه السلام د امت دعا کړې ده چې که ډېر هم ګناهګار شي خراب تراب شي خو چې شکلونه وران نه شي ځمکه ځان ته رانه کاږي نو په دې وجه د خلک دومره بغاوت سره ډاډه لګیا دي او ځمکې هم رانه کړو د شکل هم رانې نه شولې دغه د نبي علیه السلام دعا دی په حق کې دومره حده پورې قبوله ده نو چې کله دا مسله معلومه شوه چې کله د انسان شکل مسخه شي مخکیني امتونو کې ډېر مسخه شوي دي بیا د هغې نه بعد د هغې عمر هم نه او د دې نسل هم نه د دې نه ډېرې مسلې معلومې شولې یوه دا ده چې موجوده شادوګان چې کوم ځنګلو کې ګرځي دغه شادوګان نه دي کوم چې بني اسرائیلو دا هغه نه دي بلکې دا ځنګلي مخلوق دی دویم چې هغه قصې چې کوم پښتو کې خلک کوي چې یاره دا شکون چې کوم دی دا اینګر و او داسې قصه کوي بیا د هغې نه بعد شکل مسخه شو شکون ته جوړ شو خنزیر باره کې خلک داسې قصه جوړه کړې ده مشهوره قصه ده اگر چې کتابونو کې موږ نه دلته خلک داسې کوي چې دا یو دوس سړی ډېر زیات دوس بې غیرته خپل کور خلکو باندې بالکل غیرت نه کاوه هغوی به ناجایز تعلقات ساتل نو چې دی به کور ته راغی کور کې به ناشنا خلک ولید نو جماعت ته به لاړو هلته کې به تهجد شروع کړو بیا به راغی بیا به لاړو نو وجدي خنزیر سره بیا الله تعالی دغه کس الله تعالی داسې وکړله چې فرشتې راولېږله چې په دې ټایم باندې څوک هم د شپې ایښي په نیمه شپه کې نو ستارتي ووهه الله ته وایي معلومه وه چې دغه سړی به ایښي نو څوک به ایښ نه دا دله به ایښي نو وایي فرشتې ته په توره باندې سر وواهه او سر یې کته راځوان شو کټ نه شو او دی په ور باندې ووتو او بد شکل کې لاړ ځنګل ته بیا خنزیر جوړ شو خنزیر هم وایي داسې دوسي نو دا واقعه هسې جوړه شوې واقعه ده دومره حده پورې دا چې خنزیر چې کوم دی نو ډېر زیات بې غیرته دوس مخلوق دی په دې کې شک نشته او په اسلام کې په دې وجه باندې انتهایي حرام هم دی ډېر بدترین څیز دی خوراک یې نه جایز کېږي بیخي او د حیات الحیوان لیکلي دی چې دا دومره بې غیرته حیوان دی چې عام د حیواناتو فطرت داسې چې کله مثال په طور باندې عام حیواناتو کې راواخله که بیزه یې غوا یې کار څه چیږي دې ته ګڼ غویان راپرېږدي دا جنګ کې خپل منځ کې ورانېږي خنزیران داسې نه وي خنزیران یوې خنزیر ته چې 2-3 راجمع شي یو ولګي دا خنزیر ورته سر نه ونیسي انتهایي بې غیرت شیز دی بیا به حیات الحیوان دا هم لیکلي دي چې کوم څیزونه په اسلام کې حرام دي او حرمت یې د کومه حده پورې دی نو د دې وجه دا چې د دې په خوراک کې دومره زیات نقصان وي چې هغه د انسان انسانیت او د هغه دینداري ختموي نو دغه شیزونه الله تعالی بیا حرام کړي دي او چې کوم څیزونه کې دغه شر نشته دی یا به انتهایي په ناقصه درجه کې دی هغه شیزونه الله تعالی جایز کړي دي اوس د خنزیر په فطرت کې دوسي بړواتوب غالب دی او په انساني فطرت کې او په اسلامي فطرت کې دوسي انتهایي بې غیرته مرض دی بېکاره مرض دی نبی علیه السلام فرمایي لا يدخل الجنة الدیوس دیوس سړی جنت ته بیخي تللی نه شي چې څومره هم دینداره شي تللی نه شي بېغیرته سړی دغه شان ځینې حیوانات داسې دي چې په هغې په فطرت باندې شر غالب بس خونریزي یې نه تویېدل او مرګونه یې خوښېږي نو دغه شان حیواناتو کې داسې شته نو لکه شر مخ واخله ازمرې لیوو د حیوانات په دې طریقه باندې جوړ دي په اسلام کې دا هم حرام دي ځکه چې کوم انسان داسې غوښې خوري نو په دې غوښو د وجې نه په هغې باندې په اثر کېږي او دغه انسان نه به همدغه شان درینده او حیوان جوړېږي خونریزي او اینې تویول به یې خوښېږي نو په خوراکونو کې په دې وجه ډېر احتیاط پکار دی د ټولو ملکونو غوښې تیارې غوښې خوړل او د هر چا سره خوراک کول چې پېژنې هم نه دا کار ټیک نه دی
او بده کې ډېرې حادثې را پیدا کېدې شي. دغه شان د سپي فطرت چې کوم د انتهایی حرص په سپي باندې حرص ډېر غالب دی، دومره حده پورې حرص دی د سپي چې د سپي د وس نه بهر دی. کوم انسان چې د سپي غوښه وخوري یا د هغې شوده استعمال کړي نو دا به یو سخت حرصناک انسان جوړېږي، او حرص دا د انسانیت هم خلاف وي او د اسلام هم خلاف وي. کوم چا باندې چې حرص غالب شي د ده کې د بل انسان لحاظ مکمل ختم شي، او د دې انسان د حرام او د حلالو تمیز مکمل ورک شي، او دې به دنیا په معاشره کې یو بې شرم سړی جوړېږي. دا ناکاره صفتونه دي. نو شریعت په دې وجه باندې سپیم حرام کړي چې دا صفتونه انسان ته منتقل نشي. نو الله تعالی دې باره کې فرمایي چې دوی شادوګان شو. نور روایت لیکلي دي چې 3 ورځې پورې ژوند دی بیا مړ شو. قرآن دې باره کې څه نه دی ویلي. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. او په هغه وخت کې چې خبر ورکو رب ستا په ذریعه د پیغمبرانو باندې لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چې خامخا به رالیږي په بني اسرائیلو باندې إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ورځې د قیامت پورې من هغه څوک یسومهم چې تکلیفونه به ورکوي رسوي به دوی ته سوء العذاب بد عذابونه. الله تعالی مخکې د انبیاو په ژبه باندې خبرداری ورکړل د قیامت پورې خبر دی چې بني اسرائیل کو اسلام قبول نه کوي، ایمان رانه وړ د خپل خشته حرکاتونه توبه تایب نشو، نو بدی بني اسرائیل توب ک باندې په دغه يهودي مذهب کې بدن نه په دوی باندې الله تعالی د خلق مسلط کوي چې د قیامت پورې به دوی آرام ته نه پریږي، مسلسل بر دوی د پاره سر دړي او دوی به يرغمال کړي، دوی ازادي خود مختاري د دې ژوند به خاور دې کړي تبا کړي به دا خلک د قیامت پورې راځي. نو تاریخ ذکر ته متعلق هم د قشانت کړه. یو زمانہ دا و چې بدی باندې الله تعالی عیسی علیه السلام راولي داغه د شهادت منصب دې جوړ کړل. به داغه نورستا یو زمانہ داسې هم تیر شوی د چې بدی باندې الله تعالی یو کافر مستلط کړي د بخت نصر په نوم باندې مجوسی سړی، او د دې مجوسی عقیده دا و چې په دنیا کې چې څومره شرونه او اختلافات او لانجې دي د دې بنیاد يهوديان او د هغې خفي ادارې دي، او دی ویل چې يهوديان په دنیا نه ورک شو نو په سمندر کې به میان هم پارام په دنیا کې به انسانان پارام وي، او که په سمندر کې میان په جګړه باندې ورله نامو د يهوديانو سازش نه بخالي نه. دا دومره خطرناک خلک دي. د دې نه وروسته د بني اسرائیل د قتل عام د لپاره اعلان وکړ، او د سره یو لوی قوت ورسره و. بني اسرائیل بس به دروازې بندولې غونډ کورونه به راکېنول وجل به د هغې نه وروسته به دې باندې خلکو غیرت وکړو چې دا ظلم دی. نو بني اسرائیل له خلکو پناهګانې ورکړې. شام، عراق مختلفو ځایونو ته دوی به جلاوطن شو، مختلفو ځایونو کې پاتې شو. بیا وروسته نبي علیه السلام راغی. نبي علیه السلام زمانه کې هم دوی سره دغه حالات تیر شو، جنگونه ورسره وشو، ډېرو ځایونو نه ویستلی شو، ازادي خود مختاري خاورې ریش وله. بیا الله تعالی په دې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسلط کړو، او جزیره عرب نه یو تکاډې په سر کړلې او عرب یې خارج کړ، مکمل یې وشړل د نبي علیه السلام د وصیت مطابق. د قیامت پورې به دا حالات جاری دي. دوی خلاف به داسې مجاهدین موجود دي چې د بني اسرائیلو سره به جنګېږي، دا به نه پرېږدي. دې زمانه کې حماس د دې لپاره الله تعالی پیدا کړي دي چې سر اوچتولو دی نه پرېږدي. په هغوی هم ډېر ظلمونه ټوله دنیا کوي، پابندیانې پېږي، خو د دې باوجود چې دوی کله سرکشي شروع کوي نو هغه پرې رانوري کوي. او تقریبا چې په تېرو ورځو کې تېرو وختونو کې چې کم جنګ کړی دی نو تقریبا 19 ورځو کې مکمل ماتې ورکړه. اوس سوال د دې خبرې ده چې بني اسرائیل باندې به همیشه خلک مسلطي او سر اوچتول دی به نه پرېږدي، محکوم خلک به دا به حکمرانان نه وي، عزت به نه وي. ظاهر چې موږ ګورو نو په فلسطین کې یو ریاست لري، یو حکومت لري. نو د دې ریاست څه حیثیت دی؟ قرآن خو وایي چې دا به مستقل په دې باندې به یو کس مسلطي او دې به حاکمیت او حکمرانۍ ته پرېږدي نه. نو دا خلک خو هلته فلسطین کې بدماشیانې کوي او ځان ته سوپر پاور وایي، ټمي طاقت هم ځان ته وایي. معرف القرآن په دې معنی تحقیق کړی دی او 2 جوابونه ذکر کړي دي. یو تفسیری جواب دا ده چې هغه خلک چې کم اهل بصیرت خلک دي هغې په سیاست پوهېږي، په تاریخ باندې پوهېږي، د عروج او د زوال اسباب پیژني، هغه هوښیاران خلک په دې خبره باندې خبر دي چې فلسطین ریاست د اسرائیلو د اصل کې د امریکې، د روس او د انګلینډ یو چوڼی ده. د اصل کې د اسرائیلي ریاست نه دی. دا هغوی چوڼۍ جوړه کړله د مسلمانانو د وهلو، ذلیله کولو، خرابولو لپاره، عرب ملکونو د باوهلو لپاره جوړه کړې ده. او دغه خلک چې کم دي نو دغه 3 ملکونو محکوم دي، خود مختاره نه دي چې هغوی د طرف نه کم هدایت راځي دي په هغې باندې عمل کوي. د روس، انګلینډ او د امریکې د طرف نه غټ په هدایتو کې غټه خبره دا ده چې په فلسطین په ریاست باندې به تورات حکم نه نافظېږي، تورات به نافظ نه وي.
نو ټیک هغه تورات نافذول نشي. اگر چې د نظریه په نوم باندې فلسطین جوړ کو بیا هم خپل تورات نافذول وسغو نه لري، بده کې محکوم دي، کمزوري دي. دویم دلیل په دې کې دا دی چې دغه د څومره اسرائیلیان عسکري خلک موجود دي، دای د مختلفو ملکونو نه راجمع کړي د غزې رهایشي خلک هم نه دي، او د دې خلکو سره نېشنلټي شناختی کارت چې کوم دی نو دوه قسمه ورسره، یو د فلسطین کاړي بل د خپل وطن کاړي. هغوی په دې شک کې دي چې مسلمانان دونه بې غیرته نه دي، یو ځل به هم د خاوره خالي کوي د زګین نه به هم شړي، نو د خپل وطن کارت ساتي چې بیا ماته څوک نه پرېږدي چې زه کارت خو ښیم کم از کم. نو دغه اسرائیلیانو سره ډبل کارډونه ورسره دي، نو دا آزاد نشو، خود مختاره نشو، دا د چا غلامان دلالان ایجنټان شو، او اصلي حکومت او ریاست د امریکای انګلند او د امریکای د روس شو، درې ملکونو اختیارات شو. دویمه خبره دا ده چې کله الله تعالی یو قوم هلاک کوي او تباه کوي، د الله تعالی یو چا دپاره هلاکت او تباهي داسې نه چې پولیس پسې راولېږي او ویې زغلی به کور کې ورننوځي اتکړه پکې واچي، داسې نه، بلکې الله تعالی د طرف نه نیول داسې چې انسان په خپلو لاسونو باندې دا شیونه جوړ کړي چې په خپله پکې هلاک شي، شیزونه هم په خپله جوړ کړي، د خبر انجام نه خبر نه وي، او بیا په قشدونو کې دا قشدونو د لاس په خپله باندې هلاک هم شي، ختم شي. او دقسې حال د فلسطین د ریاست دی، مختلفو ځایونو نه الله راجمع کړه فلسطین ته راغله، چونکې دا آخر زمانه ده، د مهدي علیه السلام د راوتلو ورځې بیخي نږدې دي، د دې کې شک نشته. پیشنګویانو مطابق مهدي علیه السلام به لازمي راوځي، عیسی علیه السلام به راکوزېږي د شام په خاوره باندې به راکوزېږي، شام کې مناره باندې به راکوزېږي، دغه ځای نه بیا اسلامي انقلاب او اسلامي ریاستونه قایمېږي. فلسطین چونکې شام ته نږدې دی، نو د ټولې دنیا ته چې پسې بیا مهدي علیه السلام یا د عیسی علیه السلام عسکر تللی، مجاهدین تللی او دوی په خاورو کې ملکونو کې تلاش کولی او کتلی وجلی، نو ګرانه خبره وه. الله تعالی فلسطین ته راجمع کړي، دلته کې غونډ پراته دي، نو چې کله مهدي علیه السلام انقلاب شروع کړي، عیسی علیه السلام تعاون له راکوز شي، شام نه به نږدې لښکرې راواوړي، فلسطین باندې به حمله وکړي، د مخې څخه به ختم کړي. نو فلسطین ریاست جوړول د اسرائیل خپلو ځانونو په خپلو لاسونو باندې د هلاکت اسباب جوړ کړي دي، هغې ته ځان راجمع کړی دی. د دې دوه تحقیقي جوابونو نه وروسته چې کوم معارف القرآن ذکر کړي دي، دا سوال په خپله باندې حل شو چې اسرائیل په خپله مستقل ریاست نه دی، او د دې دغه ریاست ناجایز ریاست چې کوم دی، دا غلامانه کوم ریاست چې جوړ کړی دی، نو دا د دې آیت خلاف نه دی، ځکه چې حاکمیت هغه ټایم کې راغلی و چې خود مختاره نظام یې چلولی، خود مختاري د هغوی نوم نشان نشته، د ډبل کارډون نه پته لګي، او د خپل تورات د نه نافذولو نه پته لګي چې خپل تورات هم نافذولی نه شي، او د مذهب په نوم باندې وطن نیولی دی. نو اسرائیل دا مستقل ریاست نشو چې نشو د دې آیات خلاف نشو. الله تعالی وایي ان ربک بشک ربستا لسریع العقاب، زر عذاب ورکون کې دی، په دنیا کې هم خلکو باندې عذابونه راولي. اسرائیل حالات تصور دل چې په دې باندې عذابونه شروع دي، په دې مستقل خلک به مسلط سزاګانې ولا ورکوي، قیامت پورې ولا ورکوي. وانه لغفور رحیم، او یقینا د الله تعالی لغفور رحیم بخون کې او رحم کوون کې دی. غفور رحیم کې دا ترغیب د توبې ده چې بن اسرائیل کې په الحال هم توبه وباسي د خپل کارونو نه، اسلام قبول کې د خپل شیطانۍ نه لاس والي، الله تعالی دې معاف کوي او رحم به هم کوي، ټول ظالمانو د قبضې نه خلاصوي هم.